أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زينا خستکړه شوی دی للناس د پاره د خلقو سشه خستکړه شوی دی حب الشهوات محبت د لذتونو د خواهشاتو دا مزي او چرچې ورته خستکړي شوی دی. څوک چې خواهشاتو پسې ځي نو هغه انسان د دین نه خبره وي، څوک چې رواجونو پسې ځي هغه انسان د دین نه خبره وي. نو خواهشاتو نه ځان لرې ساتیا، خواهشي نفسي سړی تباه کیا. زوینا خسته کړی شوی دی للناس د پاره د خلقو حب الشهوات محبت د لذتونو د خواهشاتو دا ورته خسته کړی شوی دی. دا کوم شیزونه دي؟ من النساء د بیبیانو نه، څوک ښځو پسې ګرځي څوک به د ښځو لیونی وي، والبنینا او د بچو نه، څوک د بچو په مینه کې مستغرق دی. الله تینا یاد وتلی دی. والقناطیر مانا مال کثیر، قناطیر جمع د قنطار د مال کثیر ته ویلی کېږي. المقنطرة مانا المجموعة جمع کړی شوی نه دا ورته اخیسته کړی شوی دی. من الذهب د سرو زرونه، والفضة او د سپین زرونه، والخیل او د سونه المسومة مانا د نخدار کړی شوی نه دا ورته اخیسته کړی شوی. دا مالدار خلق لکونه لکونه روپی ورکی په دې اسونو باندې د دې په مینه کې مستغرق دی. والانعام او د چارپایونه ګډان شو، غیان شو، خان شو دا ورته اخیسته کړی شوی دی. والحرث الزرع دا فصلونه، زمیدار د فصل په مینه کې مستغرق دی. سهار او ماښام ګرځي په خپل پټي باندې چې څومره بلوی شوی وي د دې په مینه کې مستغرق دی. رب کریم فرمای دا ټول پټول چې راغون کې ذالک دا متاع الحیات الدنیا دا نفع د دنیا د صرفا. والله الله تبارک وتعالی چې دی عنده پنیز د حسن المعاب، حسن المآب ښکلی ځای د ورتلو دی چې جنت دی. اوس که دا ووایي چې دا ښایسته ځای چېرته دی، دا جنت کوم یو دی؟ قل ته ورته ووایه جواب کې او نبئکم منا اخبرکم یا خبر درکم تاسو ته. او نبئکم ای اخبرکم خبر درکم ز تاسو ته بغیر په غوره سره، بخیر منا په غوره سره، من ذالکم د دینه دا سچ بیان شو تاسو ته. للذین د پاره د کسانو اتقوا چې ځانې ساتلی دی د کفر او د شرک نه، ځانې ساتلی دی د مشغولتیا د مال نه، د اولاد نه. عند ربهم پنیز د رب د دې دا ښایسته ځای کوم یو دی چې والله عنده حسن المآب جنات جنتون دی تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولې څلور قسمه ولې د پیو ولا د شرابو ولا د شاتو ولا د اوبو ولا خالدین همیشه به وي دي فیها په دې جنت کې وازواجن بیبیانې دي دې لره مطهرتن پاکې کړې شوې ها ورضوان او رضامندي ده په دې جنت کې من الله د جانب د الله نه. رضوانون کې دا نون چې دی للتقلیل دی، ای رضوان قلیل دا لږه رضامندي د الله چې دا من الله د جانب د الله نه. اکبر من کل شی دا لوی شی دی د هر شیز نه چې الله درنه خانه رضا شي بس مس ګرځه بیا په جنت کې. والله الله تبارک وتعالی بصیر لیدون کې دی بالعباد بندگانو خپلو لره. د چا مالونه خوښ او د چا بچي خوښ دي، د چا بیبیانې خوښ دي الله ورته ګوري. الذین دا متقیان هغه کسان دي، دا متقیان للذین اتقوا یعنی هغې سره ولګوه. الذین دا متقیان هغه کسان دي یقولون دا دعا کوي وی دی ربنا یا رب زمونږه اننا یقینا مونږ چې آمنا ایمان راوړی دی مونږه فغفر لنا پس بخنه وکړي مونږ لره ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا او بچ کړي مونږه عذاب النار عذاب د اور د جهنم نه. دا جنت دا بیبیانې دا رضامندي د چا د پاره ده؟ ورضوان رضامندي چا د پاره ده؟ الصابرین مانا للصابرین د پاره د صبر کوونکو چې په ادا د فرایضو صبر کوي، پنځه وخته مونځ کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي.
نو رب کریم فرمای واصبر نفسک صبر کا نصبلا مع الذین دا کسانو سره يدعون ربهم بالغداة والعشی چې عبادت د رب کیا سبی او بیگا نیکانو سره کې نه پاسا نو الصابرین للصابرین د پاره دا صبر کوونکو دا جنت ته والصادقین او د پاره د صادقین سوق دی هغه چې رښتینی دی په ایمان خپل کې دا جنت دا غي د پاره ده والقانتین من مطیعين لله ولرسوله والقانتین من تابعداري کوونکو د پاره یعنی مطیعين لله ولرسوله چې تابعداري کوي د الله او د رسول دا جنت د چا د پاره ده والمنفقین والمتصدقین د پاره د صدقه کوونکو خیرات کوونکو چې د الله په لار کې خیرات کوي والمستغفرین او د پاره د هغه چا چې استغفار ویونکي وي بالاسحار په وخت سبي کې او مونږ څوک یو نایمین بالاسحار مونږ نایمین یو خو د کیدونکو په وخت سبي کې نو جنت چا د پاره دی والمستغفرین د پاره د هغه چا چې استغفار ویونکي وي بالاسحار په وخت سبي کې شهد الله شاهد دی الله تبارک وتعالى گواہی کړي د پدې خبره انه لا اله یقینا د الله چې لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم د الله دی و انی انا الله زچم الله یما توحید ذکر کیا والملائکۃ منا وشهدت الملائکۃ گواہی کوي فرشتگان په دې خبره باندې انه لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر دا یو الله دی و اولو العلم او هغه کسان چې مضبوط دي په علم کې راسخین فی العلم چې دی هغه هم گواہی کوي چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی قائما چې په حال کون د الله کې چې قائم دی بالقسط منع بالعدل په عدل سرا لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم د الله دی العزیز چې زور ور ذات دی الحکیم خوند حکمت دی هر کله چې توحید ثابت شو چې الله یو دی نو خانه دا خبره به هم منی ان الدین یقینا دا دین مقبوله چي دي ان الدین یقینا دا دین عند الله پنځ د الله الاسلام و اسلام دي ومختلف اختلاف نو کړي الذين غکسان اوتل الكتاب چور کړي شی ورته کتاب الا مگر من بعد ما رستداغین اختلاف وکړو جاءهم چراغ دي لرا العلم علما سره د علم اختلاف وکړو ولی اختلاف وکړو بغيا من حسدا د وجه د حسدنا بینهم چې په منځ درې کې په نبوت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې اختلاف وکړو د حسد د وجنه ومن ورغسو کی یکفر چې کفر کی بیاات الله پایاتونو د الله تبارک وتعالى فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى سریع الحساب جلد حساب کون کې فإن حاجوک پس کچره دلیل بازی کوي تا سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدین په دین کې فقل پس تو ورته وایا اسلمتو گردن نهاد ګرځولې ما اسلمتو معنا تابعدار کړه ما گردن نهاد ګرځولې ما وجهیا ځان خپل ذکر د وجه مخراغ مراد تن ټول بدن دی ذکر د جز د مراد دین مراد تی کلا وجهي ځان خپل لله خاص الله لرا ومن ورغسوك اتبعني منا ومن اتبعني چا چې زما تابعداري کړې ده هغه هم الله لره تسلیم دي وقلت وتويا للذين دبر دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتابا والاميين اميون تا عربو ته وای امي منا غیر پڑھنے والا چې سی ویل نه وي اسلمتم لفظ د استفهام د پمانا د امر اسلمو اسلام راوړې کما اسلمنا لکه څنګه چې مون اسلام راوړې ده فإن اسلموا پس کچری دی گردن نها شو یعنی اسلام راوړو فقد تدو پتا کې سره دی بیا هدایت موندو وان تولوا کچری دی اعراض وکړو یعنی مخ واړولو د اسلام نه
فإنما پس یقینا خبر دادا علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم البلاغ رسول دی یعنی تبلیغ دی تبلیغ الرسالت تبلیغ د رسالت دی وليس عليك الهدايه پتا باندې هدایت نشتا هدایت ستا پلاس کې نه دی والله الله تبارک وتعالى بصير لدن کې بالعباد بندگان لرا بس بمن يؤمن وبمن لا يؤمن ګوري الله چې څوک ایمان وروړي او څوک نه وروړي اوس د دې قبح بیانای دی خو پرې د چې تا نه مني دی خپل انبیا کرام وجلی دي هغه چې په عدل باندې امرونه کول هغه وجلی دي نو دې ته بسنګ بخنه وشي ان الذين يقيننا كسان يكفرون چې کفر کوي بیاات الله پایاتونو د الله ويقتلون وجن النبيين پیغمبران لرا بغیر حق منا بلا جرم بغیر د جرمنا علامه روح المانی تفسیر در منصور والا او امام بغوی وایي چې درې سلويخ پیغمبران دی شهیدان کړیو مازیګری ټیمونو علما راغل ورته امر ورته کو په عدل باندې چې دا ولی وجلا نو هغه هم قتل کړله 112 کسانو یو سلو 12 ويقتلون وجن دي الذين كسانوا لرا يأمرون چمر کوي دي لرا بالقسط بعد سرين توحید خپل عقیده ته بلی هغه کسان وجني من الناس دخلقنا رب کریم فرمای فبشرهم پزره ور کوي دي لرا دا زره داسې زره ده یرا یو انسان لرا چا زوی مړ کو بل کس ورته وای ورشد د پلار ته زره ورک چې زوی د الته پروت ده دا داسې زره دی باندې یو استهزاء ده مسخره ده فبشرهم پزره ور کوي دي لرا بعذاب فعذاب سرالي من من درسون کی باندې اولئک الذین دا کافران هغه کسان دي حبطت معنا بطلت چې باطل شوی دي برباد شوی دي اعمالهم عملون دي په دنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې وما لهم نشتد دي لرا من ناصرین سوق مددګارانا الم ترى يا ندي رسید العلم سا يا ندي کتلی تا الى الذين كسانوا توتو چې ورکړې شوی او نصیبا صبرخه دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د يهود مدرسې ته لاړو د علماء ناستو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د علماء چې ته د چا په دین کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د ابراهیم علیه السلام په ملت کې ماغي ورته ویل چې اخو يهودي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته تورات راوړیا په دې به فیصله وکړو هغه انکار وکړو نو آیت نازل شو لم ترى ان دي کتلی تا الى الذين هغه کسانو ته تو چې ورکړې شی او نصیبا صبرخه د علم په تورات باندې من الكتاب د کتابنا يدعون چې بلل شي الى کتاب الله کتاب د الله ته قران ته یا تورات ته ليحكم دې لپاره چې فیصله وکي بینهم په منځ دري ثم بيت ولا منا اعراض کی مخړی فریق یو ډله منهم د دینا رب کریم فرمای وهم دي چې موردون منا اعراض کوونکی خلق دي لا يؤمنون بکتاب کریمان نلري په کتاب ستا باندې دا ولی ذالک دا ډاډه په تکذیب باندې ذکر راځي دا اعتراض ذکر کیا ذالک دا بانهم یقینا دي چې دی قالوا ویلن تمسنا النار هرگز با مس نکړي مونږ لره اور الا مگر ایام معدودات یو سورز شمار کړي شوی یعنی قدر 40 یومنا په مقدار دا سلوي خورزي چې مونږ د سخی عبادت کړو یا ورزي دی وای چې د دنیا چې د وزاره وکاله ده او هر یو زر په ورزي هزار پسې مونږ ته یو ورځ عذاب را کولای کیږي نو الا مگر ایام معدودات ورځ شمار کړي شوی دی ورځ شمار کړي شوی وغرهم مغرور کړي دی لره الله تبارک وتعالى وای دوک کړي دی لره دینهم دین خپل کې یعنی په دین د يهودیت کې ما غسا کانو چودي يفترونا ځان نه به جوړولا دروغه فكيف حالهم رب کریم فرمای فكيف حالهم سحال بوید د دې اذا باغ وخت کې جمعناهم چې جمع کو دی لرا
لیوم فی یوم په دغه ورځ کې د دې به څه حال وي بیا لا ریبه چې نشته د شک فیه په دغه ورځ کې چې قیامت ورځ ده ووفیت پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس لره ما کسبت منه جزا او ما کسبت جزا د هغه څه چې د څه کړي دي د خیر او د شر نه د دې جزا به پوره ورکړی شي وهم او حال دا دی چې دی لا یظلمون ظلم به نشي کولی په دې باندې